حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي دی چې مسلمان نن هم د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې فخر کوي. دا هغه یو عظیم صحابي دی. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای دا هغه صحابي دی چې کله د ایمان راوړ نو د ایمان دا د مسلمان د پاره فتح وا، د مسلمانانو د پاره فتح وا. چې د کله هجرت وکړه نو هجرت د مسلمانانو د پاره امداد، او کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلافت په خلکو باندې وکړه، حکومت وکړه، نو دغه حکومت د مسلمانانو د پاره د رحمتو. دا داسې یو عظیم صحابي دی. دا د اسلام نه مخکې څنګه چې په اسلام کې دی سختو، په کومه لار باندې به چې دی لاړې په هغه لار باندې به شیطان نشه تللی. دا داسې یو سخت صحابي دی په اسلام په روز او د اسلام په قوانینو باندې. داسې یو عظیم انسان. خو په کفر کې دا هم دقه شانتې سختو، مسلمانانو باندې به ډېر زیاتې سختې تېرولې، ډېر زیات ظلمونه به یې پې کول. داسې سختو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کفار راټول شو، مشورې وکړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نعوذ بالله قتله و شهید کوي. نو ټول لا جمع شو. عمر فاروق صاحب پاڅېد، وایي زه به نن په دې خپله توره باندې نعوذ بالله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د محمد صلی الله علیه وسلم سر وهمه، سر به دې قلم کوم نعوذ بالله. وایي دی پاڅېد، وایي خلکو ته وایي چې او ته دا کار کولی شي، ته دا کار ستا لپاره آسان دی. دی په لار باندې را روانو، د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ سره میلاو شو. تپوس یې وکړ چېرته ځې؟ نو عمر صاحب ورته وفرمایل زما او دا پیغمبر دا محمد نعوذ بالله قتلوم، دی پسې ځمه. وایي هغه ته ووایي چې څنګه ځې؟ دومره خلک چې شاته پاتې دي د مسلمانانو دا قبیلې دې شو وسه کې. وایي عمر صاحب پوه شه چې تپوس یې وکړه چې نعوذ بالله تم مرتد شوی، مطلب مسلمان شوی، تم خپل د مور او پلار دین دې پرېغوسته. نو هغه ته وایي چې او زه مسلمان شوی یم. وایي تورې راواخسته، وایي ښه چې ته مسلمان شوی شروع ستا نه کومه. هغه ته په سعد بن ابي وقاص صاحب ته څه فرمایي؟ وایي ما پرېږده ولا چې د خپل کور حالات دې معلوم که. دی پوه شه چې کور څه مطلب دی. لا چې د خور کور ته دي، لا چې خور او دغه رنګې د خور خاوند دي دواړه مسلمانان شوي دي. نور هم دی قار شه، غصه کې شه. هغه ځیان را روان چې د خور کور ته رالی. چې کله د خور کور ته رالی نو حضرت حباب ابن عرت رضی الله تعالی عنہ دا راغلی و، دا استازو او د عمر رضی الله تعالی خور ته او د خور خاوند ته قرآن خوده. عمر صاحب چې کله دروازې ته رانږدې شو، دروازې ووهله، نو په کور کې دننه اوازونه واورېده، دننه تلاوت یې واورېده. نو چې کله دا دروازه ووهله نو حضرت حباب رضی الله تعالی په کور کې پټ شه. چې کله پټ شه نو خور یې راله او دروازې کولاو کړه. عمر رضی الله تعالی ډېر قار بوله ورته، نو په لاس کې ورته شی ورڅه و، د خور دا سر یې څه وه په دروازه کې ایسته. نو چې کله یې سر لووه نو سر یې هین روانه شوه دا خور یې. بیا کور ته راننوت، د خور خاوند نه تپوس کوي، وایي تاسو د خپل دین د مور او پلار د خپل مشرانو دا دین پرېښوسته او تاسو مرتد شوئ نعوذ بالله، مطلب اسلام هم قبول کړی. هغه کس ته وایي، هغه صحابي ته وایي که چېرته دا دین رښتیا یې نو بیا د دغه قار ورلی، د ګیرې نه یې ونیو او راسیم لا وایي پاسه پې کېناست او ډېر زیات یې ووهه. چې کله یې ووهه نو بیا یې خور راله او دی خلاصوه. تپوس یې ترې وکړه، وایي تاسو مسلمانان شوي یئ؟ هغه ته فرمایي او موږ مسلمانان شوي یو، خو ته موږ ټوکړې ټوکړې کې، ته موږ په دې خپله توره باندې ریزه ریزه کې او ټوکړې ټوکړې کې، خو موږ د اسلام نه نه وړو. عمر صاحب د حضرت حباب رضی الله تعالی په هغه سپاره او په هغه آیتونو باندې نظر پرېوته چې کومه سپاره یې د دې خور ته او د دې خور خاوند ته ښوده. وی دغه څه شی پروت دی، دا کومه څه دی؟ نو خور یې ورله او هغې راواخیسته، په زړه پسې ونیو. وایي تا ته دا موږ داسې نه درکوو، لا چې ته به غسل وکړې، ته به اودس وکړې، د هغې نه وروسته به تا ته موږ دا سپاره درکوو، ته به تا ته موږ د تلاوت کوو.
عمر صاحب غصه سړه شوه په دې کې لاړې او غسل یې وکړه خور ته ویل چې غسل وکړه تاله والا موږ داسې پاره درکوو لاړې غسل او اودس د هر شی برابر کړه په دې کې حضرت حباب رضی الله تعالی عنہ پټ شوی و ځکه د ډېر زیات جلالي شان و نو هغه راووت نو ورته وفرمایل وایي ای عمر رضی الله تعالی عنہ وایي ستا په باره کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پرون دعا کړله چې یا الله یو په دې عمر رضی الله تعالی عنہ کې یا په دې ابو جهل کې په دې کې یو مسلمان کې چې اسلام ته قوت میلاو شي تقریبا چې دا دعا ستا په باره کې قبوله شوې ده عمر صاحب به دا دار جمعرات ورځ وه دا ارسه تیر شو دا خور یې ووهله خور هغه اینې ولیده نو زدې نرم شه سر نه ډېر زیاته اینه لاړه نو زدې نرم شه نو بیا د جمعې په سهار باندې عمر صاحب دا اسلام قبول کړ دا هغه صحابي دی دا هغه صحابي دی چې د په اسلام په قبلېدو باندې دومره وشو چې اسلام ته الله رب العزت یو قوت ورکړ هغه وخت کې مسلمانان دا ډېر زیات کم وو لږ خلک و بیخي لږ ډله وه خو یو طرف ته تمام عرب وو یو د مکې والا نه و د تمام عرب و بل طرف ته لږ خلک و لږه ډله د مسلمانانو وه بیا هم کمزوري وو لیکن دومره وشوه چې حضرت عمر فاروق صاحب په ایمان پر راوړو باندې په بیت الله شریف کې مونځ په زوره باندې شروع شو په ښکاره باندې شروع شو